خلاف التفصيلية ده تنسيق حال واقع ده ما قبلنا خبرنا حال ده حقائق كل شيء ثابتة والعلم بها متحقق حقائق ته اشیاء ماهیت ته موجوداتو دا موجود دي په نفس الامر کې لکه چې اعتقاد دي والعلم بها متحقق امر علم چې علم تصوری تصدیقی ده دې حقائق متعلق دا موږ ثابت ده حال كونهما متلبسين للخلاف لسوف استيه په دې حال کې چې د بصره مسلې چې حقایق ثابت دي او موږ علم هم د حقایق اوستا که تصوري که تصدیقي د دواړه متلبس دي خلاف سره لپاره د سوف استیان بعض علما وايي لکه نصیر توسی چې د سوف استیان دا یو خاص قوم نه ده یو خاص ډله نه ده چې ادا عقیده ساتي چې یو عقیده دا ساتي چې ان نفس الامر نه اعتقاد دوړو نه انکار کوي یعنی یو حقیقت نه انکار کوي حقیقت کدی آدمی کدی وجودی و یو ممتاز شي نه انکار کوي ځکه امتیاز په وجود سره نه ده خاص وجود ممتازی نو آدم ممتازی لکه زید وجود ممتاز ده د امر آدم ممتاز ده نو امتیاز منشا د تماهیت متکرر وای دو تکرر نه امتیاز تکرر نه انکار کوي دو وای چې یو ماهیت منشا د امتیاز نه ده کما دومی کا موجودی دیو جنا نه پاکی دا کې یو شی ممتاز تا ان نفس الامر کې شی ممتاز ده بلکې خالی وهم ده بل ډلا چې هغه اندیان دي چې ادا وای چې اشیاء پر تکرر ستا امتیاز خو په اعتقاد کې ده هغه نفس الامر کې قطع نظر اعتقاد نه نستا درې مډال لا ادریان دي چې هغه حقایق او شک قائل دي هر قسم علم نه انکار کې سوا د شک نه نو نصیر توسی وایي چې دا یو خاص ډلې نه دي یو خاص قومونه نه دي بلکې سوف استائیه نسبت علم غلط تا سوف من علم ایستا من غلط علم الغلط والخلق چې کوم خلقم د علم غلط قائلی آتا سوف استایان وای لیکن چونکه شرکایت لاندې ډېر بیان نه شرکایت خبره صحیح ده ځکه مثبت پر ترجیح وی نافی ته خاص کر چې د نافی حاتم متعذر ای نصیر توسی حاتم متعذر ده ځکه دنیا پرته د مشرقونو مغربونو کې شمال جنوب کې نو د دې حاتم تا منه ده چې د کنه ټولو حاتم کړي ده او دته یقین حاصل شوی ده چې دا خاص ډلې نه دي او خاص مذهبونه نه دي نو اثبات پر اصل ترجیح پر نافی خاص کر چې د نافی حاتم متعذر ای هغه کنټرول لاندې نسی او شعر واستولای د مشرق د مغرب پورا مطالعه نسی کولای نصیر توسی بلکې دا غین عاجز ده دیو جنا دا خاص ډلې دي لکه شرکایت چې ویلي سوف استایه درې ډلې دي فإن منهم شرکایت ته کوم بیان کوي دې ته اشاره کوي چې درې ډلې کې یو عنادیان دي یو هندیان دي یو لادریان عنادیان هغه خلک دي چې د اولی قضیه منکر دي مبتدا نه خبر نه مبتدا ده حقائق الاشیاء خبر ده ثابته موجوده فی نفس الامر نو مبتدا نه مراد وجود اعتقادي وو خبر نه مراد وجود نفس الامر وو دا داسې خلق ته عنادیان چې هم اعتقاد نه انکار کوي هم نفس الامر نه انکار تخصیص وجود سره نشته چې وجود نه انکار کوي بلکې تخصیص تکرر سره ده یعنی یو شی منشأ دی امتیاز نه ده چې هغه مول ممتاز ومنو نور حقایقونه یو شی ممتاز نسو منلای که موجودی که معدوم چې ثابت ته نیولې دي دنه معلومې دي چې وجود نه انکار کوي
خدا وجود اصلي جاری ده علا وفق العرف عرف په بنیاد وجود ذکر کړه ورنه دوی انکار نه د مختص موجودات سره بلکې دوی انکار ماهیت متکرر نه ده یو ماهیت چې منشأ د تمیزی کپزی من دی وجود کی کپزی من دی آدم کی نو دوهم اعتقادی تکرر نه انکار کوي چې پاکیده کې یو شای نه د متکرر منشأ د امتیاز هم تکرر نفس الامر نه انکار کوي چې نفس الامر کې قطع نظر اعتقاد نه داسې یو شای نشته چې منشأ د امتیاز کا موجودی کا معدومی حتی اجتماع دینه کی زینو هم یو ماهیت نه چې منشأ د امتیاز ده اگر که معدوم ده یو ممتاز حقیقت نه ده ارتفاع دینه کی زینو یو ممتاز حقیقت نه ده دور یو ممتاز حقیقت نه ده تسلسل یو ممتاز حقیقت نه ده بلکې دا ټول وهم دي نو انادیان هغه خلق سره چې مبتدا نه انکار وکړي چې هغه وجود د اشیاء په اعتقاد کې دا یو تکرر په اعتقاد خبر نه انکار وکړي چې هغه ثبوت نفس الامر ده یعنی تکرر نفس الامر ځکه دوی وهم قائل دي وهم د اعتقاد او د نفس الامر دواړو نقیض ده دا عبارت دا چې بین منهم بعض تفسیرونه من هغه چوکتي ينكر حقائق الاشياء ويزعم انها اوهام وخيالات باطله چې انکار کوي حقائق الاشیاء نو ګوره حقائق الاشیاء کې دا حقیقت تعبیر وکړه او بیا شی تعبیر وکړه نو دا حقیقت څه کې دا غا اعتقاد ته هم اشاره راغله دوی انکار کوي حقائق الاشیاء چونکه حقائق حقیقت تا حقیقت مایت متکرر کوي عام د دینه کزین کی که خارج کی وي نو دا حقائق دا معنا چې دو مایت متکرر نه انکار کوي کزین کی که خارج کی نو زین کې اعتقادی تکرر سے خارج کې تکرر نفس الامر سے نو دا حقیقت کې اعتقادی انکار ته اشاره ده از حقیقت شیء ماهیت المتکرر سواء كان في ذهن او في الخارج کذین کی کا خارج کی نو ذهنی تکرر نه انکار او کدا اعتقادی تکرر الاشیاء اشیاء وجود ته وای نو دي اشیاء کی هغه ثابته تون ته اشاره ده چې وجود نفس الامر ده په معنا د تکرر نفس الامر سره ځکه شای معنا موجوده ثابته تون معنا موجود نو دا اشیاء وجود کې موجود ته وای ثابت وجود معنا نو دا کې خبر ته اشاره وکړه پارچیا ټکی کې چې وجود نفس الامر ده یعنی تکرر نفس الامر نو مې اعتقاد نه انکار او نفس الامر تکرر نه انکار ويزعم ان اوهام وخيالات باطله دو زعم دا قول باطل چې نه اوهام چې دا حقایق الاشیاء دا وهمونه دي یو ممتاز ساينسته وخيالات تخيلات باطله بلا تکرر دا نه دي ممتاز باطل دي گویا کې دوی یو شی متکرر نه مانی بلکې دا وهم دوه تعبیر کوي وهم الانادیه دي ته انادیان وي ځکه اناد ضد نه ده نو دا د دوه دا کلام په ضد مبني ده اوس سوال دا چې یو زعم خو اعتقاد باطل ته وایي دوه اعتقاد څنګه سره ځکه دوه اعتقادي تکرر نه مانی نو ته څنګه وایي زعم انه هم خیرات دوه اعتقاد دا چې دا حقایق چې دا اوهام دي یعنی نه پاکیده کېستا نه قطع نظر کې دی نستا نو دوه عقیده چیرته لري دوه عقیده اعتقاد نه منکر دي اعتقادی وجود او تکرر نه مانی به ته څنګه وایي چې ویا زعم دو دا عقیده ساتي یو دا چې زعم قول باطل ته وایي او اعتقاد باطل ته وایي دلته زعم په معنا دی قول باطل ده نه په معنا دی اعتقاد باطل ده اذ لا اعتقاد له ځکه دوی اعتقاد مانی نه کوي
ویزعم قول باطل لا کوي چې نه دا حقایق اوهام دي خیالات دي باطل دي لا تکرر لها هیڅ تکرر نشته دلیل دا چې ګوره هر کیسې باندې چې موږ سوچ کوو هغې نقیض موجود متکلمین دي جزئیات ته جزا قایل دي فلاسفه یې رد کوي په دلایلو فلاسفه دي اتصال د هیولا قایل دي متکلمین رد کوي لہذا هر خبر نقیض موجود ده بلکې ما من قضیه بدیهیه ولا نظریه تاسو وکړئ نسته ک بدیهی ک نظری مگر بل قضیه مقابله کې مقابله ورسره کوي نو سره د تقابل نه موږ په یو حقیقت اقرار نشو کوي چې موږ متکلمینو خبره منو فلسفه ولا نه منو فلسفه ولا منو متکلمینو ولا نه منو ځکه دواړه مقابل دي متناقض اقوال دي هر بدیهی قضیه مقابله لري نو موږ نه په قضیه اقرار کوي چې نه په مقابل اقرار کوي نو یو متکرر ممتاز نه بلکې یو خیال نه عبارت حتی که دوی چې یو شی نسبت بل ته نه ده صحیح ځکه شی نسبت بل ته چې کیا خدای او تکرر وسه که شی نسبت هر شی هر شی نسبت بل ته چې دا یو تکرر ده یعنی یو ممتاز شی ده موجودا کان او موجود یا موجود خو یو نسبت چې ته دی وشي بل ته وکي خدای یو منشأ د امتیاز څخه یو ممتاز یو شاید کوم موجود ده کوم معدوم ده لکه موږ نشو نسبت امتناع اجتماع نقیزین ته کوله چې موږ وايي اجتماع نقیزین ممتنع ځکه دا نسبت امتناع اجتماع نقیزین ته دا یو تکرر ده کنه دا یو ممتاز مسله ده امور یو امتیاز نه منو یو شای نه منو چې منشأ د امتیاز وهم ده صرف ويزعم دوای قول باطل کی انه هم خیرات چې دا حقایق اوهام دي خیالات دي باطل دي پلان زمانہ یعنی لا تکرر لها هم الانادیه ته زید له وجه کیسه کوي چې دلیل له وجه نه کوي دته انادیان وي لعنادی من حق ذکر د حق زیدیان دي حق سره زید کوي ومنهم من ينكر ثبوت دو مړه هغه چې خبر نه انکار کوي مبتدا نه کوي حقایق نه کوي ځکه حقیقت باندې کې موږ چې حقیقت ته ماهیت متکرر وایي ذهن کې کا خالص کی نو ذهني تکرر خودو منی ذهني وجود منی چې اعتقاد کې یو شی ته متخیل کې راسخ کې په جوهریت سره یا په عارضیت سره یا په انسان سره یا په بو سره یا په ځکه سره هم دا وجود د اعتقاد کته نظر کې دینا نه جوهر سره عارض نو شی واحد ده یو سره عقیده ساتي چې دا جوهر ده بل سره عقیده ساتي چې دا عارض ده دا دواړه ټیک دي ان لازمي لري اجتماع نه کیږي ځکه اجتماع نه کیږي خو په محل واحده کې محل ده دا خو یو ځل کې عقیده ده چې جوهر ده نو جوهر صحیح بل ځل کې دا عقیده ده چې دا عارض ده نو عارض صحیح نو یو اعتقاد کې عارضیت را لای پښې کې بلکې جوهریت را لای لا ظاهر کې هیڅ نقصان نشته څنګه په محل واحده کې خو نه دي چې اجتماع نه کیږي کته نظر اعتقاد نه چې ته اعتقاد د جوهریت نه ساتي زه اعتقاد د عارضیت نه ساتم لا جوهر ولا عارض نه جوهر څنګه عارض نو تو اكيد دو مبتدا معنی چې حقایق دي اعتقادي تکرر معنی وجود خبر نه انکار کوي چې ثابته تل چې وجود نفس الامر دا یا وای تکرر نفس الامر کته نظر اعتقاد نه یو شای په نفس الامر کې یعنی په حد ذاتی چې وجودي یا تکرر ممتاز دا نه من ومنو مین کړ چې هغه د انکار کې ثبوت کې خبر ته اشاره ده خبر نه وایزعم دا قول باطل کوي چې نه تابعات چې دا تابع دي د اعتقاد حتی انه اعتقاد نشه جوهر کومه کې د پښې جوهریت په فجوهر دا جوهر فل اعتقاد ده وعرضا کومه اعتقاد د شی او سات عرض فعرض فی الاعتقاد او قدیما قدیم فقدیم فی الاعتقاد او حادثا فحادث فی الاعتقاد اوس دا کتوای دا خو اعتماد نه کیږي یو شی وي تبه جوهر ته زبارو څنګه خو جمع بین المتنافین دوی ولې جمع بین المتنافین او تا پاکی دا کې جوهر ده ما پاکی دا کې عرض ومولین دی
دا هندیان هند درې معنی دي هند اعتقاد ته وایي هند قلب ته وایي زړه ته هند معلوم ته وایي نو هم الهندیه دا هندیان دي ځکه دو د اعتقاد قائل دي دو د شي تکرر وجود په اعتقاد کې مني هندیان ځکه ورته یا هم الهندیه دو زړه والا خلک دي یعنی زړه کې چې یو شای وي پاکیده کې مقصد یو ده بیا ستا کتنه د زړه نه او اعتقاد نه نسته شای یا هندی عین بمعنى المعلوم دا هندیان دي یعنی دو د معلوم قائل دي معلوم عند احدین دې قائل دي کتنه د معلومیت نه دې قائل نه دي نو هندیه څه معنا دا هندیان دي یعنی د اعتقاد قائل دي یا دوی هندیان دي د زړه قائل دي یعنی هغه شی معنی چې فی القلب والاعتقاد اعتقاد زړه کې یا دا هندیه دا د معلوم قائل دي یعنی چې معلوم چا خواته یو شی وی په زړه کې خو معلوم هو بیا معتقد کړي چې یو شی معلومي امنو چاته چې یو شی معلومي په جوهریت سره یعنی دا عقیده د جوهریت او اعتقاد په شی باندې معلومیت څه ده اګه معلوم نه و د خطا دې په عقیده کې نو فلا نسلم به دې شي تکرر وجود نه من ومنهم من ينكر العلم يثبت شيء ولا ثبوته ويزعم انه شاك وشاك في انه شاك وهلو مجرى وهم لا ادري درې مدل هغه دا چې د اولې قضیه نه ده منکره حقایق کله شی ثابته نه ده منکره دوه مې عقیده منکر ده چې ولعلم بیا متحققون تصور د حقایق یقین په حقایق تصدیق د حقایق متحققون دا رسول امر کې استموله دو علم نه انکار کوي دوی چې موږ علم نشته د حقایق نو متصور د حقایق واستانه تصدیق سوا د شک نه ومنهم من ينكر العلم باجا دي چې انکار کوي علم نه د ثبوت شي ولا ثبوتي وجود د شي په نفس الامر کې یا په اعتقاد کې ولا ثبوتي اپ ادمي ثبوت شي په نفس الامر کې یا په اعتقاد کې وجود فی نفس الامر والاعتقاد یا عدم فی نفس الامر والاعتقاد معنی تکرر یعنی یو تکرر باندې موري علم نشته یو شاید منشأ امتیازي که په حالت الوجود کې ممتازي لکه زید که په حالت العدم کې ممتازي لکه اجتماع نه کېدنه مطلقاً یو تکرر حقیقت باندې مور نشته تصور انه مو هغه باندې تصدیق او یقین شته ويزعم انه شاك ادو قول باطل لا چې مو شک ده اصول کې احساس پیدا ده چې شک یو حقیقت ده شک غیر حقیقت نه ده شکم یو حقیقت من الحقائق ده او تاسو زعم دادا چې موږ شک ده ادا شک تاسو داوا ده اگر که داوا غلطه ده خدای تاسو داوا سره نو چې داوا سره نو داوا خو سړی متيقن نه ځکه عدم یقین په داوی ابطال دي داوی ده چې تاسو دا ځان د قول باطل چې مو شک ده شک یو حقیقت ده ځکه حقیقت شي ته وایي خو شک ځان ته شاید یقین ځان ته شاید نو دا شک یو حقیقت دا تاسو داوا سره هر داوا متيقن نه ولیکن نه متيقنه بیا خدا کافی ده لپاره د ابطال دی داوی بیا خدا ته دا داوا د شک غلطه ده نو معلومه ده چې دا شک دا و تاسو خواته متيقنه ده یقین علم دا نو علم په یو حقیقت راځي چې دا شک وو ځکه یقین په خپل داوی ته کنه یقین له داوا دا علم د خپل داوی باندې دا علم د په یو حقیقت باندې چې شک تا نو تاسو قائل د ایجاب جزئی چې بعضی علم مو منله چې په خپل داوی باندې یقین ده ایجاب جزئی مبتل د سلب کلی لا نو تاسو داوی د سلبي کلی غلطه سوچ تاسو وایو چې هیڅ علم مول نشته دوینا وشاکون فی انه شاکون وهلو مجرا مولک داوا چې د شکتا وشاکون فی انه شاکون مشکیان په دې کې چې موږ شکتا یعنی په دې شک کې مو هم شکتا وشاکون ز شکیم فی انه شاکون په دې داوی کې چې ما شکتا په دې خپل شک می یقین نشته نو علم په یو حقیقت نه راځي وهلو مجرا هلم ایته وتجر جرا اتکش کور رسید شک الى غیر نهايه رسید شک تا په یو شک مې یقین نشته په شک مې شک تا وهم الله دریا دا لا دريان دي
ځکه دو جان ته لادري وایي چې موږ علم نشته شکیانو ولنا تحقیقا و الزاما. اوس شرکایت خپل دعوی حقیقي دلایل وایي. دلیل دوه قسمه ده، یو دلیل تحقیقي یو دلیل الزامی. دلیل تحقیقي یو دلیل ته وایي چې دا محققي دا دلیل، محقق به معنی المثبت، یعنی دا مثبت دي مسئله په نفس الامر کې قطع نظر اعتبار د معتبر او قطع نظر فرض خارج او قطع نظر اعتبار للخصم. خصم ته هیڅ اعتبار نه پاره کې، نه نفي نه اثبات، نه معتبر ته اعتباري، نه فارغ ته اعتباري، نه د خصم اعتباري. نفي نه اثبات چې خصم منی یا نه منی هغه ته اعتبار نه. نو دلیل تحقیقی دلیل ته وایي چې محقق ته مسلې یعنی مثبت ته مسلې به د اعتبار د معتبر فرض فارینا به د اعتبار د خصم نه. وجه دا چې دا دلیل مبني په مقدمات نفس الامر یو. او مقدمات نفس الامر هغه ته وایي چې هغه د خصم په تسلیم یا په انکار نه مبني. دیو چې دا مسله ثابتې په نفس الامر کې ایو دلیل الزامی ده. دلیل الزامی یو دلیل ته وایي چې دا سم مقدماتونه مطالبه چې عام مبني په مسلماتو د خصم، چونکه خصم معنی که نفس الامر کې دا غلطه ولني خو خصم معنی ځکه دا مشهوري مقدمه. دیو جنا دا دلیل اگر که مثبت مسلې نه خو الزام په خصم باندې راولې د نقیض الدعوه د خصم کومه دعوه هغه نقیض په خصم راولې لوجه د تسلیم د خصم نه مقدمات ځکه دا مقدمات معنی به پیدا دلیل معنی به څه دلیل ومنله چې کومه دعوه دلیل ثابت کړه آی د دعوی نقیضی نو په خصم لازمي نقیض الدعوه اگر کنه سلام کې مسله نه ثابتېږي نو شرکایت دوه دلیل وایي لنا تحقیقا و الزاما. مش پر یو دلیل تحقیقی ده یو دلیل الزامی ده. ولنا ان نجزم لنا خبر مقدم ده ان نجزم مبتدا مؤخر ده. دا منځ کې تحقیقا سمیع د نسبت نه ولنا ان نجزم مش پر جزم ده هلکه تا پر جزم ده دا نسبت ته جزم چې تا جان ته وکړه کوم نسبت ده نه هم مبهم ده. دا نسبت الزامی ده که نسبت تحقیقی ده وي تحقیقا دا مش پر چې کوم جزم ده بنا پر تحقیق ده یعنی بنا په یو دلیل ده چې دلیل محقق ته مسئله ده به ضروره او دا دلیل تحقیقی چې مستجزم ورناصری دي به ضروره دا بدیهی ده. دا دلیل مقدمات بدیهی لري بثبوت بعض الاشیاء بالعیان و بعضها بالبیان. په دې تور چې موږ ثابتو بعض شیان په عیان پستر وې دا وینو کړه دا کوټه ده دا انسان ده او بعضها بالبیان او بعض په دلیل باندې ثابتو بعض باندې دلایل وایي. نو شی خبره ده پستر کو ویني بیا ما سترګو باندې علم چې کوم راځي دا علم ضروری وي ځکه خصم ته یې اعتبار نه ده پستر کو ویني چې دا موبایل ده اوس ته خصم ته وایي وهم دا نه دا وامي ودا بل سترګو باندې علم دا ضروريات دي تسلیم نه ده دا تسلیمېږي ضرورتاً هغه چې هیڅ اعتبار نه که خصم وهم ورته وایي به کنه وای نه وای هغه ته اعتبار نه خبره. و بعض و بیل بیان بعض مسلې په دلیل ثابته عقیده دا چې کومه مسله په دلیل ثابته دي دا ثابته ضرورتاً یعنی دا ضروريات نه یعنی دا ضرورتاً تسلیم عند القلب زړه بل بدا همانی که خصم منیا کلمنی ځکه وای بثبوت بعض الاشیاء بیان بعض شیان مثابته پسترګو بعض و بالبیان و الزاما.